شرسیت دا راته وایي چې په خیبر پښتونخوا که موږ ذکر وکړو نو دغلته د امن خلاف پهله د خلک چې راغی میدان کې د امن دشمنانو په پهله مرحله کې د امن دپاره مظاهرې شوې، خو اوس لشکرې جوړې شوې او هغې اوس فورسز سره او پولیس سره مشترکه کاروایي کوي. خاص طور باندې به موږ د دیر ذکر وکړو. تاسو څه ګورئ چې د امن لشکرو دا کاروایانې دا څومره اهمیت لري او که دا نور خلک هم دا ولس داسې راپاشي نو بیا خو ظاهره د فیسیلیټیشن چې ختم شي نو بیا خو دا دهشتګرد په زړه کې نشي پاتې کېدی. نثار تاسو لکه وګورئ چې په دیر کې کومه واقعه شوې ده نو هغه ډېر زیات لکه یو میسج دی او ډېره پس مخکې تاسو کتل چې په خیبر ایجنسي کې خلکو ترهګري او د دهشتګردۍ اپوزیشن کو او د ځان ته چې څوک طالبان وایي یا اسلام پسند وایي دا غي دا نریټیو ریجکټ کړی دی چې موږ الریډي ښه مسلمانان یو او تاسو د نور موږ ته لکه د مدد ضرورت نشته، موږ خپل ځان په خپله بهتر ګڼو چې یاره موږ څه یو. نو زما په خیال کې دا یو ډېر لوی کامیابي ده. که تاسو وګورئ دا کله په 2007 کې دا معاملات دلته خرابېدل نو هم داسې لشکر راوچت شوی و، دا ټرایبل ایلډرز ولاړو، خو بیا تاسو کتل چې ورو ورو هغې ټارګېټ کړی شو او مطلب دا ده چې بیا خلکو ته هم یو یره پیدا شوه، د هغې کورونه د ماشومان د هغې کاروبارونه ټارګېټ کېدل شروع شو. بلکې دا یو ارګنایز میلیټنسي وه چې دلته پروموټ وه. هغې کې هغه هوسټایل ایجنسیانې مې هغه قوتونو مو چې کوم پاکستان ډیسټیبلایز کول غوښتل. نو اوس دا ټایم کې زه دا ګڼم چې په لکي مروت کې خلک پاسېدل، په بنو کې پاسېدل. بیا تاسو وګورئ چې د دیر والا دا واقعه وشوه، اول خلکو انیشیټیو واخیستو، اول خلکو د دهشتګردو خلاف کاروایي وکړه، بیا هغې نه پس لا انفورسمنټ ایجنسیز هغې سره مرسته کړې ده. یو میسج ډېر کلیر پکار دی، ریاست چې کومه پالیسي اوس غالبا د ترهګرۍ خلاف کوم اکټیو اپریشن او یا اکټیو سټانس اخلي، زما په خیال کې دا به ډېر د خلکو اعتماد واپس راولي. خو دا لکه دې ریسپانس بیا ډېر داسې کېږي نو بیا به خلک یو ځل بیا د پریشانۍ لکه هغې ته به پریشاني وي او شک شکوک شبهات به کوي. زه دا ګڼم چې اوس زمونږ پالیسي د دهشتګردۍ خلاف ډېره کلیر پکار ده چې یا خو دا دهشتګردي شته او یا نشته. که دهشتګردي وي نو بیا ډیولپمنټ نشته، بیا زمونږ په ریجن کې آرام نشته او امن به نه وي. نو زما په خیال کې اوس دا فیصله کول غواړي چې دا 12,000 کسان کم چې تعداد کم او بیش ویلې کېږي په مختلف ټرایبل ډسټرکټس کې د هغې دومره ډېر نه دي. نو ماته ښکاري 24 کروڑ آبادي د 10,000 خلکو تابع خو نشي کېدی. بله خبره ده چې یو ریاست دی ځان تړي د افغان طالبانو یا مولوي هیبت الله سره یا مول عمر سره د هغې په لاس دی بیعت کړی و. نو هلته نه خو ډېره کلیر فتوا راغلې ده چې د پاکستان ریاست یو اسلامي ریاست دی، هلته د هر مسلک خلک اوسېږي، هلته د هر مذهب خلک اوسېږي او هغه پیل نه هلته لکه اسلام دومره شته چې نور په ملکونو کې دومره نشته. نو لہذا د دې ریاست خلاف ټوپک اوچتول یا یو مسلح جدوجہد کول چې کوم دی نو دا غیر شرعي دی. دا د مولانا هیبت الله صاحب هم فتوا وه، بیا نور تاسو کتل چې سرکرده کم طالبان لیډرشپ ته هغې هم دا خبره کوي. اوس بله خبره ده چې زموږ خپل مفتي اعظم دا وایي او زموږ چې کوم جید علما دي د هغې یو کنسنسس فتوا ده چې کم خلک په پاکستان کې دننه وسله اوچتوي په زوره د خپلې طریقې اسلام راوستل غواړي نو هغه د شریعت نه خارج دي یا دا مومنټ چې کوم دی دا غیر شرعي دی. نو خبره ختمه شوه. اوس باقي 10-15 یا 20 کسان چې کوم دی هغه پاسي وي چې د دې دا مسلک ټیک دی یا د دې دا لاره ټیک ده نو هغې د 24 کروڑ خلک هغې پسې نشي تللی.